سفر حج باندې روان حج لکلو نو په لار کې د دې د انډیوالانو څخه یو انډیوال مړ چې مړ شو نو کور کې نو سره شو په خلک په پښو باندې ځکلو چې مړ شو نو دې دالته قبر کېندې چې قبر وکېندې نو غټ تور مار پکښیو دې دا قبر پرې شوی ولاړو بل ځای قبر وکېندې چې دا ډوري کېندل بیا یو غټ تور مار خلق وول دیردلو حیرانم نو دا خلق حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رالو و دا حضرت عبدالله عنه هوته دا عظیمه مسله بیان کړي چې دا رقم نمبر سره انډواله سره واغه مرسلو یو خبر مې ورته وکړې په هغه کې غټ تور مار او بل خبر مې وکړې په هغه کې غټ تور مار په نظر باندې رالی دا څه مسله ده چې څنګه وکړو طریقه راوښه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل چې دا د یو خیانت عذاب دی الله تعالی په دنیا کې ښکارا کړ دا د یو خیانت کړی چې هغه خیانت زما خالي ده همیشه کړی من هر خیانت جا کړی خو ته باندې نه د جوړل په دغه خیانت باندې د مړ شوی پاج باندې ځان خلاص وای اجي په منځ باندې من گزاره ځان خلاص وای پروژه باندې روزه چې ځان خلاص وای په قران باندې د قران تلاوت ولا ځان خلاص وای ظالم نور چیرې دنده کوي ساده قران خزي دي قران تلاوت کوي نور چیرې دنده کوي په اول سر کې د پټوره خزي پټو جوار کوي بس په اول سر کې ولاړ په دې ځان خلاص په دې ځان خلاص وای الله تعالی به د سکند د قول د پیل د پیر کې حساب کوي رزر روانه دي ډېر انصاف رزر روانه خلیفہ المنصور ځان خلاص وای سماجه د خدای په ځا قسم دې و مسلمان سره ورته دوکا وکي چې ټول شپه ورځ پر وب شبانه ودرېږي منځونه کوي نه پلونه کوي د دایویر پوي یوازې ته په منځونه څه کوي هر کال چې حج لږه 50 کال حج لږه چې د یو مسلمان 50 په حق کې خورلې تر قیامت پرسته حجونه کوي دای ورته د 50 په نه کوي چې هغه دې مافینه یې خست په درې رکعات منځ نه خلاصوي هر حکم انسان د الله تعالی په خپل ځان کې راوړي د خپل 15 فوټه بدن د الله تر دین جار کوي تر هغه باندې پیدا کوي د رسول الله پر ننګ ناموس باندې د خپل 15 فوټه بدن پیدا کوي پر قرباني به د جنت لار دی آسان نه ده لکه د بعض حضرات شته آسان کړي چې ګس عذاب بیانوم با شکر چې موږ مجمع وکړو لور جنت دا د خدای پاک توفیق په دا رقم نه ځکلې الله تعالی دا دمره قران 45 آیات دا علی بالله حضر لدی دا پلکاو حدیثونه چې دي دا دغه حضر دي د علماء حدیثونه حضر دي بس په دې باندې زی جنت له جنت راځي آسان سره یو مجمد وکړل جنت له ورجون سره جنت له دا آسان نه دي جنت را ډیره ګرانه هم ده چې د په بازار پرځي به بس او د ګاډي نه سکلې په شو باندې شي ذریعه نه سکلې دا جنت چې ذریعه شو اعمال نه سکلې د جنت لپاره بیا بسان او کوچونو اجازهونه دا شو اعمال شو اقوال شو افعال دي نو ځکه حضرت عبدالله ابن عباس ودی خلق ته وویل چې دا ټول دنیا چې ودته د لپاره قبر کې تر دغه بماران نوځي بس ورسي د دوه قبرونو چې تی کېندلې دي په دې دوه قبرونو کې په قبر باندې ماز چخ دا د لپاره عذاب دي نه کېږي بلکم خیر خو خلقو په یو رقم په یو قبر کې واجو الخاور په واچو ول د غمار سره سپورت کوي خلک لاړو حج لره د اخوا چې بیرته رالو هغه د حج د سفر سامان چې د دې مړي سره ورسره وو هغه راخصي د وکور ته وجه شي کې ورکړي هغه وراواتو هغه شي کې حواله کولو بیا د اکثر ته وکړي چې د خدای رقم پر لاري باندې مرسو نو د شي پښتنه وکړ چې د کم بد اعمال کول دا خدای رقم مسله و د په ژوندۍ کې کم بد عمل کول هغه ورته وویل چې د خو نور ډیر څه سړی وو خو صرف دا وو چې په خوراکي مواد کې د تجارت کوي د خوراکي مواد او غنم دغه کې د ملاوت ملاوت څنګه کول د کور د پاره به 1 کیلو قدر 2 کیلو قدر وکړو 2 کیلو به خاور کې واچول 2 کیلو به بل شی ور واچوي هغه وزن په دې بل شی باندې په دې خاور باندې په بل شی باندې پرکوي بدغه یو کار د کوي دغه خیانت د کوي نو دغه چې دی د خیانت او د ملاوت واجوه چې د ملاوت ډیر نقصان شي ملاوت مکوي عام ځای کا کاروبار کوي کا دکاندار دی کا هوټل دی کا
د باغ والا دی که د هر شي والا دی باید و سړي ته 1 نمبر شي ښکاره کړي دا 1 نمبر دی دا 2 نمبر دا چینایي دی دا جاپانی دا پاکستانی دی دا کوریان دا ښکاره کوه دا په دونه دی دا په دونه دی د قسم د قرآن ضرورت نشته ماله د صرف ورکړې راغلی دی زه و تا ته ورور په 15,000 روپۍ درکوم غواړې که نه غواړې نه غواړم په مخه دې ښه غواړې وایه یا نو قسم په قرآن چې په دونه راغلی دی قسم په قرآن تر 15 روپۍ بالا قسم په قرآن که مې رابخښه ما دې هغه قرآن ووایي ما دې خدای دغه ماجد قرآنونه دې ما ووایي په پولش په 10 روپۍ راغلی په 2 شپې 2 روپۍ ګټه راکړه ستا دپاره تر ژره نیولی زما دپاره دونه دغه مه مولې زما دپاره د کوی نه اویا 80,000 روپۍ ته د میاشت ګټې په 2 روپۍ ګټې ظلم دومره قرآنونه چې څه قرآنونه راغلي هغه دی وایي چې څه طلاقونه یې هغه به د اتفاق کې واخلي ښځه دا نه ده پر 2 روپۍ باندې پر طلاق شي نو که چا ملاوت کوي په دنیا کې به دغه عذاب چې مازې قبر وکیندل شي مازې په دغه د ډوډۍ کې پټ شي دته به غټ ټور مار بیا ولاړ یو بل حدیث کې راځي چې یو مسلمان و یو بل مسلمان ته دوکه ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې فلیس منا فلیس منا فلیس منا د موږ څه نه دی دا دوکه بازه د موږ څه نه دی زما د امت نه دی زما د طریقې نه دی نبی علیه الصلاة والسلام د امتیت ایستلی ولی المؤمن غر کریم والفجر خب لئیم مؤمن به چی شي نیک خلق به وي مؤمن به بې دوکه به نه کوي دوکه بازي به نه کوي وعدې خلاف ورزي به نه کوي دولمبري به نه کوي فراډ به نه کوي د مؤمن مسلمان خو دغه کارونه کوي او فاجر فاسق منافق هغه به دوکه باز وي هغه به د دوکې ولا وي هغه به فراډي هغه به دولمبري هغه به د وعدې خلاف ورزیانې کوي دا د منافق خصلتونه دا به الله تعالی په ورځ د قیامت خدا نه کړه سم خدا نه کړه د منافقانو د فاجرانو د فاسقانو په ډله کې به راپورته کوي خدای تعالی دې موږ ټول وساتي خدای تعالی دې خپل رحمت را باندې